راته وې د حرم شریف په غولي کې یو سړی ناست دی چې نوم یې محمد دی هغه به ستا مراد پوره کړي ستا مقصد به پوره کړي مور یې ته نه بچیا هلته لاړ نه شي هغه خوانه ور نه شي مور یې ولې ځکه چې هغه د خلکو دین بدلوي هغه د خلکو څه بدلوي دین بدلوي مذهب بدلوي د خلکو بچې د هغه خواله لاړ شي هسې نه چې هغه درنه خپل دین واخلي او هغه درته خپل دین درکړي هسې نه چې ستا دین واخلي او خپل دین درله درنه کړي بچې هلته مه ځه هلته بچې هوښیار شوی و لوی و وی مور زه ستا ډېر تابعدار بچی یم مور زه ستا ډېر وفادار بچی یم دا کیدی نشي چې ستا سره بې وفایي وکړم او ستا دین پرېږدم او د هغه دین ومنم دا نشي کیدی ماشوم روان شو لاړو نبی علیه الصلاة والسلام په حرم شریف کې ناست دی د کعبې سره نږدې په بدن باندې صابر راچولی ناست دی ماشوم چې ورغی څنګه او کېناست ورته ای محمده صلی الله علیه وسلم راغلم تاله یوې خبرې لره خو مخکې نه زما دا خبره واوره ګورې ستا دین نه منم ستا دینو نه منم اول مې دا خبره واوره نبی علیه الصلاة والسلام چې ورته وکتل مسکی شو بچې څه له راغلی یې زما دین نه منې بچې مقصد دې څه دی څه غرض له راغلی دی لی ما زما د مور بدن باندې کپړې نشته زما د مور په بدن داسې کپړه پرته ده چې د هغې عورت دې ټول ښکاري راغلی مه کو ته را سره څه کولی شي څه امداد را سره کولی شي نبی علیه الصلاة والسلام د خپل جسم د څادر راغونډ کو هغه ته یې په غېږ کې ورکړو دا دې مور له اوسه د ځان نه څادر راټول کو ماشوم له ورکو دا دې مور له اوسه ماشوم څادر راغستی دی راوړو او چې څنګه کور ته راورسېد په خپل مور باندې څادر ور واچو څادر د چا دی د دواړو جهانو د سردار څادر دی په خپل مور یې راواچو خپل مور یې پکې پټه کړه مور یې ورته وی بچیا خپل دین خو به یې درته نه درکړی ستا نه خو به ستا دین نه اخیستی خپل دین خو به یې در باندې نه منلی هغه ورته وی نه مورې ما ورته وړومبی دا خبره کړې وه چې ګورې ستا دین نه منم وړومبی مې ورته دا شرط ایښی و چې مقصد مې دی غرض مې دی خو ګورې ستا دین نه منمه مور یې چې هغه څادر په ځان باندې رابند کو او ځان یې پکې راپټ کو داسې ورته وکتل بچې د هغه دین به اوس مونږ منو د هغه دین به اوس مونږه منو چا چې په مونږ باندې د خپل جسم د پیغمبرۍ څادر راخور کو بچې مونږ به څنګه د هغه د دین نه انکار وکړو نبی علیه الصلاة والسلام مینه محبت خور کړی نفرت یې